ده ستا لور ډمه ده چې بچي ته پیدا شي دا هغه ښځه که واده شي نو خلک ورته پیغورونه کوي په کنځلو خلک مړې کوي نو لا پاتې لا زنا خو ډېره لویه خبره حضور پاک ته یو صحابي وی صاحب منډه کړې نو عمر ورته خیرې وکړې او په یو اډوکي د اوښ په جامې په اډوکي وویشته او خیرې ورته وکړه رسول الله مبارک حضرت عمر ته غصه شو وی عمره دا دې څه کړي دي بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړله الله اکبر لقد تاب توبة وی داسې توبه دې ماعظ وویسته داسې توبه یو روایت کې اهل مدینه راځي بل دې ګناهګار امت راځي که دا توبه زما د ټول امت په ګناهګارانو تقسیم شي د ټولو توبه به خدای قبوله کړي څه دې خیال دی په هغه انسان چې په خپل نفس یې سخا وکړه او راغی وی چې ما په کاڼو ولی ورته حکم معلومو ما سنګسار کې خو چې زما الله زما نه خوشحاله شي ما خپل رب خفه کړی دی چې زما رب خفګان ختم شي او زما الله زما نه خوشحاله شي دا بعضې واقعات صحابو کې خدای پیدا کړي دې کې خپل حکمتونه دي یو غټ حکمت پکې دا دی که دا مسائل الته نو پیښه نو بیا به خلکو په دې سزاګانو کې تعویلات کول بیا به تعویلات کول چې قرآن حدیث کې راځي او دا حدیث هم دی دا د رجم متعلقه لیکن د قرآن ایت ته خو تعظمو علما وی منسوخ التلاوت ته حکم باقی دی الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما بیا به خلک وی چې دا په تشدید محمول دی او په پلان کې وډنګرې خوا دی خوا نو دا قطعا او یقینا دا بعضې څیزونه صحابو کې الله پېښی چې عملي طور بعضې سزاګانې معلومې شي او سبا پکې څوک تعویلات وکړي وره بله وره څو ورځې پس ښځه راغله رسول الله مبارک له وی د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې ما هېڅ سره بدنام یم هغه زنا ما سره کړې پامام د خدای حکم قائم که اوس ورسره څه کې ښځې ته پته وه چې هغې په کاڼو سنګسار که ما هم په کاڼو سنګساری حکم ورته ښه معلوم و لیکن الله خفه دی الله خفه دی ما زنا کړې ده زه دې سنګسار شم زما وجود دې په کاڼو باندې وویشتلی شي زه دې مړه شمه خو چې زما رب خوشحاله شي اخرت د سزا نه بچ شم ایمان دیتا وی صاحبہ خلق کوئی دا دی وغه دی دا د صحابه ایمان دی دا د صحابه د خدای نه یره ده په کانو سسال استل آسان کار دی په تور او په چاړې اوه نو د په یو سات کې به سوزي او چې په کانو ولې سونه سات کې به دا سوزي او په څومره زخمی کېږي به کم کم سترګه به هم لګي او سر به هم لګي او غوږ به هم لګي او خېټه به هم لګي او خوله به هم لګي او پوزه به هم لګي او اکثر په سر یې ولي چې دا سر یې مات شي چې وینې ته وبهېږي چې سړی مړ شي سخته سنګینه سزا ده صاحب د زنا نن زمونږ کشر کل ټول په دې غم کې مبتلا دی خفه کېږي ما د زنا نه خطرناکه سزا بله نشته چې سل مړی کړي سل مړی یو سزا دا ده چې په چاړې اسټ پرې کا په تورې وا پانسی کا خبره ختم 5 منټو کې دې سل مړی کې کړي چې زر مړی کړي د یو سزا ده چې ساته وباسا پانسی کا د په چاړې وا په تورې وا یو 2 منټه کې به ته سوزي او چې زنا یې کړي زنا نو په کانو به ولي سړی چې واده کړي وي واده کړي او واده کړي ښځه نو داسې به ته سو باسي چې په کانو به ولي که ګنټه کې ته سو وته او که نیمه کې وته او که په 2 ګنټې کې ته وته خطرناک جرم نه لکان او جنکه الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي مونږ ته خلک راځي په دې لویه ګناه کې مبتلا دي قسم په الله قسم مې راته وخوړ مونږ نه خلک د مسلو تپوس کوي ځان سره یې پړه کې ساتو د چا چاته نه وایو د مسلو تپوس کوي داسې سپیرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي داسې سپیرم شته دما قسم په الله په جومات کې ناست یم یو هلک ماله راغی د ډېرې مودې خبره ده او موږ دا خبرې ټول اړه کې ساتو مسلې تپوس کوو یو هلک راغی ماله په الله باور وکړه جومات کې ناست ما
ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي خپل پلار نه مې پرېږدي څوک هم داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشئ وګورئ په دې هوټلو کې په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ قسم په خدای چکلخانې جوړې شوي دي خلک نښتې دي په دې آیسو باندې دی مردار تباه کړل دا خلک څوک یې خرڅوي او څوک یې سکي او دا سر خوړی چې اوس کې دا سړی تباه کوي وجود هم درله تباه کو غرق کو بچیم درله غرق او تباه کړل خلک خوشحاله دي پیسه مې وګټله سپیره د دنیا خلک د زناکار کړل سپیره جنکې د زناکار کړل لکان د زناکار کړل دا ما تپوس وکړم دا ولې دا خلص کی دا چې اوس کې څلور پنځه ورځې بیا ویښ ناستي بیا ولا خوب نه ورځي وایي دې کې دا چلونه شته دا د بدعملۍ دپاره خلک استعمالوي دا حال دی زموږ امت کم طرف ته لاړ کشران لکان جنکې بربنډې دي بربنډې ګرځي جنکې وایي پرده خو ظلم دی ظلم پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپیرې زنا دعوت ورکې چې ستا پرده نی او ستا مخ کولوي او ستا مټې کولوي او ستا مری کولوي دنیا لکان درته ګوري دنیا لکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دې واچول د خدای یره څه شوه د خدای بندګانو مرګ نه لرئ ځنکدن نه لرئ قبر ته به نه ځئ خدای له به نه ځئ څه به کوئ توبه وباسئ د خدای په دربار کې خدای نه ویریږئ که خدای راونیولی قسم په خدای که مو دې څوک خلاص کړي او دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکان دی او که دا جنکې خو وخت ولا الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلېږي هغه زنانه راله رسول الله مبارک له ښه ورته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه سنګسار کړی دی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې مایز اسلامي سره بدنام یم او مقه مسله پیښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته یې وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو وی زه چې دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیمارۍ باندې بیماري نو هغه به نه سنګساری ماشوم د غېړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولینې خو ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خپه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دې له پی ورکړه دا ماشوم چې که پیو نه پرې کې او خپل خوراک شروع کړي نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاري کو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوب شاپس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا عجیبه حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي او چې د الله کم حکم دی په ما جاري شي خو چې زما رب خوشحاله شي زما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیوه حضور پاک له راله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وایي د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګورئ دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګورئ په خپله خوري ډوډۍ ما ته حاجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغېش بل چاله یې ورکړه وایي د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وایي دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچے کے مریو کار سکے گی دا ڈوڑے خوری بار بار پیغمبر ذرا دی پا ما دا خدا حکم جاری کا گناہ باندے اللہ خپشوے اس دا اللہ خوشحالول پواری کن نو پڑے راسان خوشحالے گی چی اللہ زما توبہ بیا با گناہ نکو دری خبری دی دری یو دا جستو مانش الندم توبتون بس تومان شي څه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه خبه وه دې ته ستومانتیا وي دویم معافي وغواړئ فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړئ
چې خدای ما وبخه ما معاف کا. او دریم قصد بکې چې آینده له به دا ګناه نه کوم. درې خبرې شي ستومانه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه خبره توبه به وباسئ الله ما معاف کا او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم. بس خدای به دې وبخي. او که ډېر یېرېږې نو یو مونځ دی چې هغې ته صلات توبه وایي هغه وکړئ او 2 رکعته مونځ وکړه او بیا لاس الله ته اوچت که. خیر دی که د هغه عربي الفاظ نه راځي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم هغه دعا نه درځي. هسې د الله صفت وکړه یا خدای ته قادر مطلق ذات دی خدای ته سخي ذات دی ته بخونکی خدایه او زه ګناهګار یم الله دا مونځ مې وکړه زما ګناه ماته وبخه. هغه الفاظ نه راځي پروا نشته به د خدای لږ صفتونه وکړه ووایه چې زه ګناهګار یم زه ګناهګار یم ما ګناه کړې ده ما معاف کا الله به دې معاف کړي. او توبه باندې الله ډېر خوشحالي. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ ښه صوفي مو ډېر لوی عالم وی د حضرت عمر د مثنوي کې شته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه